کاکا جي ته څه وایي فقیري تا څه خبرې کوم پروګرام داسې حساب دی چې موږ د عمران خان صاحب له دا ووټ ورکول دا موږ په تبدیلۍ ورکوو موږ په نوي پاکستان ورکوو زموږ خو دا خوښه نه وه چې زموږ د ډوډۍ نوړۍ په لاسو کې یو موږ دې په مزدورۍ پسې منډې وو موږ خو دا ویل چې دا نوی پاکستان به راشي او دا به چې کوم دی د غریب سړي یو ریلیف وي یو حق په غریب سړي ته میلاویږي هر چا ته به یو حق خپل میلاویږي څه شول هغه حقونه څه شول هغه د ملک نګرانۍ ته وګوره د دغه ته وګوره په ایماندارۍ چې پرون په 40 روپۍ مې یو پلته چې کوم دی د یورین به راخسته پرون مې په 70 روپۍ راواخیستله په 3 دوکانونو کې مې تپوس وکړ په حالات د دې ګرانۍ د دې غریبانو زموږ به لکه څه حال کېږي بس اخر کېږي څه به لکه زموږ به څه حال زه غواړم چې ما د عمران خان صاحب نه بوځئ او زه له په دې خپو کې په چغو چغو وجاړم ته دومره خفه یم کاکا جي اوس روژه هم را روانه ده او روژه هم را روانه ده روژه چې کوم دی نو په دې ملک کې چې کوم دی نو داسې چل دی دا ټکسونه چې کوم دی ته حکومت ته دومره میلاویږي هم نه خو د دنیا ټکسونه په هر یو څیز لګېدلي دي او اخوا میلاویږي نه لاره کې ضبط کېږي اوس به چې کوم دی داسې چل دی دا خو زموږ ملک ټکنالوژي زموږ ملک ډېر ښه ملک دی زموږ د ملک ادارې ټکنالوژي زموږ د ملک چې کوم دی چې د وزیر اعظم ټیک شو ټول حالات په ټکي حکمران صحیح نه دي حکمران صحیح نه دي سر موږ ته چې کوم دی ډېر خفګان دی هر یو سړي سره چې کوم دی بس پروژه کې خو خلک چې کوم دی نو چاړه وغورځوي بیا تورې ته لاس کړي ولې لاس کړي زه غریب سړی یم زه ځان له دال څنګه والم الوګان څنګه والم زه غوړي څنګه په 250 روپۍ کیلو والم زما په کور کې خو دوه بیماران دي زه بیماران له په ترپل باندې چې کوم دی دوی څنګه والم کم از کم عمران خان صاحب ته دا خواست کوم چې د غریبانو بس څه حال جوړېږي بس زما دغه خبره ده صحیح ده جي روژه روانه ده حکومت نه ډېر ګیله منې الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي